زه به اجړالی چاپي نه کوم قسم په خدای زه خو ډېر دینداره به ځان ته ووایم دا مولوي صاحب به زما نه ډېر دینداره دا بل به د ده نه ډېر دینداره خو سره خیال دی چې را موجوده کوم اجړاګان دي دی وله چاپی کوي نو بریک به ټینګ کي یقین مې نه شي نو او که نه یقین مې نه شي پګو د وګه د کپړې نه یو پرتوک جوړېږي دوره دوره بمبوړکۍ په موټر سایکل داسې ښکاري رواني وایي مونږ هسې هم خراب یو ته به حالات تباه کې غریب تباه دی چې دا بمبوړکۍ جوړی ته روانې په لاره که نه نو غریب بالکل تباه دی ویښې وتېره دی دا اوسني هلکان هم په سوره کې د ورکولي دي د جینکو نه کم نه دي شکل یې ټول د جینکو په شان دی بنګړي یې چولي دي لاکټ یې چولی دی ګوتمې یې چولي دي تارونه یې چولي دي پوډر یې لګولي دي سرخۍ یې لګولي دي ویښتې داسې پریښي دي برېت یې لر کړي دي ږیره یې لر کړې ده د الله نبي صلی الله علیه وسلم چې لعنت ویلی نو په هغه لعنت کې یو دا ویلی چې نبی صلی الله لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المتشبهین من الرجال بالنساء نبی علیہ السلام لعنت ویلو په هغه نارینهو باندې چې ځان د ښځو په شان کړي د ښځو په شان نور څنګه جامې یې د ښځو په شان شکل سیری د ښځو په شان پوډر یې د ښځو په شان د هغې نه ډېر وخت خو دې شیشې ته ولاړ دی خور ورته وي ماله نمبر راکړې او که نه راکړې بس کې که نه ګنټه خو دې تېره کړې شیشې ته سر خیال دی زما خو به خلک تپوس کوي خو دا ته څه کوې چې دا دوره دې شیشې ته ولاړې سر خیال دی پخوا به خلکو وی ګوره وی دوه زامن مې ښه دي چې د جوړې ملغلرې شي دوه زامن وی روکې د لښکرې شي او روکې د لښکرې شي دوه زامن مې ښه دي چې د جوړې ملغلرې شي نو وایي چې ملغلرې زامن دې شو نو بیا به ورسره پینډه د ټوپک ګرځی ځکه د یوې د بلې ټپسان دي زموږ د پښتو په دې ملک کې نه به یې څوک دله جومات ته پرېږدي او نه به یې دله څوک د سکول سبق ته پرېږدي نه به یې دله څوک کالج ته پرېږدي قسم دی که دله یې پرېږدي ادي به وایي چې ملغلرې شي ما به دوا کوله چې یا الله زامن راکړې خو چې ډېر زیات ښکلي نه وي ځکه چې زما سمې نشته زه خټې نشم جوړولی زه ډېر غریب سړی یم او که نه په خدای یقین وکړه د مولانو زامن دي د میاګانو زامن دي په مجلسونو کې ګډېږي چې کوم ځای په غټه ګورې پلانکې باچا په مجلس کې مړنې څوک دی پلانکې باچا مړنې دی ای د نردیه دا ایړاګان چې ټول ګورې نو د دې ویښونه چې ګورې ډېر پکې وي زما پلار مولا دی وایي ستا پلار مولا دی ځکه خو ته دې میدان ته راوتې نه چې پیدا شي نو خلک جاړي الک چې پیدا شي که نه او پلار یې په ملیشیا کې دی ستاسو خلک ملیشیا کې زما خیال دی سعودي کې به ډېري نو چې څنګه پیدا شي نو 15 منټه پس شپږ ټیلفونه پلار ته شوي هم به الک شه الک شوی دی او چې جینۍ پیدا شي نو نن شپږم ورځ ده او قسم دی که پلار ته یې څوک ټیلیفون کوي چې هغه بیا تپوس چې په خپلو کې وي دغې مور ښه شوې ده وی ښه شوې ده دا جینۍ سره زیاتې نه دی د الک دپاره خو ومه کې کم دین کې چې دا راغلی دی چې د الک دپاره چیلي لال کا ومه وکړه هم هغه دین کې هغه کتابونو کې هغه خبرو کې هغه فقه کې دا راغلی دی چې د جینۍ له طرفه هم ومه وکړه نو کوي یې نه د جینۍ له طرفه څوک ومه نه کوي خو د الک د طرفه ومه دا به خامخا کوي او الک له به بابا کورو بنګړې جوړوي الک له بابا کور بیا هغه خواښې له هم جامې لي بابا کور بیا چې الک شوی دی که نه په هغه کور کې نورو جینکو له هم جامې مامې اخلي راخلي او که جینۍ شوې ده نه هغه جینۍ له هم نه بنګړې کوي نه وله بالۍ کوي نه وله بل څه کوي نه وله بل څه کوي دا جینکو سره بد سلوک نه دی دغه شانتې که د الک واده دی نو د هغه نه خلک تپوسونه کوي یو شل ځله چې د پلانکي لور د خوښرې ده تصویر ورته وښیي وي دا جینۍ د خوښرې ده که ډېر مولا صاحب وي خو تصویر ورته وښیي په موبایل کې وي دا دهي ته ورته وګوره دا زمونږ خور ولې وي هغه ختم کې تصویر یې دغې ریګاره چې ختم خوښرې ده وي د مخې نه ولې یوه تصویر وباسئ دی خو ولره غاړې نه ایستی نو شل ځله هلک نه تپوسونه کوي